السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ عزتمنو. په صحابه کې ارشد اقبال خپله ښځه ډېره زیاته سخته بېدردۍ سره قتل کړې ده. راځئ مینوالو موږ دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. مینوالو اوس تاسو دغسې بېګناه کارونه کېږي او بېګناه قتلونه کېږي چې څنګه عزتمنو په صوابۍ کې ارشد اقبال چې دی نو خپله ښځه بېدردۍ سره په دغه طریقه وژلې ده. مینوالو د ده څو میاشتې مخکې ده واده کړی په خوښه باندې عزتمنو. دې نه مخکې ده ته چا ښځه نه ورکوله، ورته ویل چې ته بدعمله یې، ته نشه یې، ته خو بوډا یې، تا سره به اخر څوک واده کوي. چې اخره کې عزتمنو ارشد اقبال باندې دغه خپله سخرګنۍ مهربانه شوله او خپله لور یې ورله ورکړه چې ارشد اقبال عزتمنو چې واده وکړو نو د واده نه څه موده مخکې څه موده بعد عزتمنو ده چې دی نو دغه خپلې ښځې سره جنګ جګړه شروع کړی دی. چې مینوالو د واده یې درېیمه میاشت وشوله نو ده چې دی نو د ده خبره ښځې نه منله. د دغې د وجې نه عزتمنو ښځه مجبوره شوه ویل چې به زما خو د دې زندګۍ نه مرګ ښه دی، زه څه کوم په ژوند باندې چې خاوند ما سره روزانه جنګ جګړه کوي. د هغې نه بعد عزتمنو ښځې بیا وویلې چې بس زه به نن د پس د خاوند خبره نه منم چې خاوند مې مجبوره شي یا ما ته طلاق راکړي یا مې پرېږدي. مینوالو چې ښځې هغه شانتې خپل ضد شروع کړه چې ضد یې شروع کړه مینوالو دغه خاوند ظالم ولګېدلو او خپله ښځه یې بېدردۍ سره په سر باندې ویشتله او په دغه طریقه باندې عزتمنو د خپله ښځه قتل کړه. چې مینوالو څه موده بعد بیا عزتمنو دا اوس پولیسو ګرفتار کړی دی، اوس پولیسو سره دی ته راځئ مینوالو چې ده له دې اخر کومه سزا ورکړل شي. حتما سره خپله رایې لاندې په کامنټ کې شریکه کړئ. زموږ د عزتمنو تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.